بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې د اول سپاره سوره بقره ټوټل خلاصه دا ان شاء الله بیانېږي. بقره په عربي کې دغه غوا ته ویل کېږي او په دې صورت کې د غوا تذکره شوې ده او د غوا واقعه بیان شوې ده. د وجنه د صورت ته سوره بقره ویل کېږي او د دغه صورت په شروع کې حروف مقطعات دي. الف لام میم. مقطعات دا د مقطعه جمع ده او دا د قطع مشتق ده. قطع وای کټ کولو ته. نو چونکې دا حروف چې کوم دي دغه بالکل هر یو حرف ځان ته په کټ کولو سره ویل کېږي. الف لام میم د وجنه دته حروف مقطعات وای. او د دې صورت سپاره په شروع کې چې کوم حروف مقطعات دي د دې معنی د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ څوک نه پیژني. صرف الله تعالی ته د دې حکمت او د دې معنی معلومات شته، علم شته. د الله تعالی نه بغیر هیڅ څوک د ترجمه دا نه پیژني. د دې بنیادی حکمت څه ده؟ عرب د فصاحت او د بلاغت باوجود د دغه حروف مقطعات ترجمه نشي کولای، ځکه چې الله تعالی دا حکمت بیانوي چې قرآن کریم دا دومره زیات فصیح او بلیغ ژبه ده چې د حروف مقطعات ترجمه د معنی بغیر بل هیڅوک نشي کولای. نو عرب چې کومه دي فصاحت او بلاغت باوجود بیا هم د دې ترجمه نشي کولای. دغه درې حروف دي او دا یو د قرآن کریم وړوکی آیات هم ده، خو عرب چې کومه دي فصاحت لري، بلاغت لري، بیا هم د دې حروف مقطعات ترجمه نشي کولای. دینه دا معلومه شوله چې قرآن کریم ډیر فصیح او بلیغ ژبه ده. او دې سره بیا الله تعالی دا بیان کړی دي د ایمان والو صفات بیان کړی دي چې کوم خلق مؤمنین دي د هغو صفات الله تعالی بیان کړی دي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالی فرمایي چې کوم مؤمنان دي هغه په غیب باندې هم علم راوړي. کوم داسې شیزونه چې دي چې هغه دوی نه ویني په هغو باندې هم علم راوړي، په جنت مني او جهنم مني. او هغه شیزونه چې د کومو حکمت دوی نه پیژني او مؤمنان د هغو شیانو حکمت نه پیژني، بیا هم په هغو باندې ایمان راوړي. او داسې مؤمنین چې کوم خلق دي هغه منځ هم کوي، زکات هم ورکوي، روزه نیسي او داسې نور عبادات هم کوي او صدقې هم ورکوي. او کوم چې آسماني کتابونه دا ټول آسماني کتابونه مني او په آخرت باندې هم یقین راوړي. او دینه مخته بیا الله تعالی د منافقینو صفات بیان کړي دي چې منافقینو کې به کوم صفات وي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا د منافقینو صفات الله تعالی بیانوي. وعدې به دوکه ورکوي او په ځمکه کې به فساد کوي او روحاني قلبي بیماریان چې کوم دي حسد، کینه، بغض، تکبر دا هم لري. او داسې د الله تعالی احکامات چې کوم دي او مؤمنین چې کوم دي په هغه باندې مسخره هم کوي، په هغې پورې ټوکې هم کوي. او دینه علاوه الله تعالی د دې دوه مثالونه هم په تفصیل سره په دې صورت کې بیان کړي دي. دا د منافقینو صفات دي چې منافقینو کې به دا صفات وي. او بیا مخته الله تعالی د بنی اسرائیلو تذکره کړې ده چې بنی اسرائیلو ته الله تعالی کوم انعامات ورکړي او بیا بنی اسرائیلو د کوم انعاماتو ناشکري کړې وه. دا آیات یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. په دې آیات کې الله تعالی دا بیانوي وایي په ټولو نه زیات پیغمبران دا ما بنی اسرائیل ته رالېږلي وو او بیا بنی اسرائیلو ته ما دنیاوي خوشحالي هم ورکړې وه او د فرعون نه او د یغ د ظلم نه د یغ د غلامي نه ما دوی بچ کړي هم وو. او دغسې وادي سینا دا یو ځای ده، په دې کې بیا ما وایي من او سلوا دا مې هم دوی ته بني اسرائیلو ته ورکړې وه. او بیا الله تعالی دا نعمت هم ورکړی و چې د سوري په ځای باندې الله تعالی دوی ته د وریځې انتظام وکړو. او داسې الله تعالی د اوبو دپاره د یوې ډبرې نه د یوه کاڼي نه
12 چشمې او 12 داسې چینې هم جاری کړلې. دا ټول انعامات الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړیو. خو بنی اسرائیلو د داسې انعاماتو ناشکري وکړله. اول خدا دا چې بنی اسرائیلو به بالکل حق پټاو او بیا بنی اسرائیلو به د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت انکار وکړو او دوی به د سخي عبادت وکړو او دین علاوه دوی ډېر زیات انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ناحقه قتل کړل او د فرشتو سره بغض لري، حسد لري، کینه لري او تکبر هم دوی کوي او داسې دین علاوه دوی به بد اعمال کول. خو دوی به بیا هم دعوه کوله چې جنت ته به صرف مونږ ځو، مونږ نه علاوه بل کس دا نشي تللی. او دوی دا هم د الله تعالی چې کوم کلام ده په دا کې به لفظي او معنوي تبدیلی هم راوړله، تحریف هم کوو. دا ټولې ناشکرۍ دوی کولې. نو الله تعالی څومره انعامات ورکړل بني اسرائیلو ته او دوی څومره ناشکري وکړلې، دوی سره د دوی دغې انعاماتو قدر نه و. نو چا سره چې د کله د دغو انعاماتو قدر نه وي، الله تعالی هغه انعامات د هغو نه واپس وړي. او دې سره بني اسرائیلو کې یوه واقعه دا راغلې وه چې یو کس و، هغه چا مړ کو، بیا د هغه مقتول قاتل نه و معلوم. بیا بني اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام نه دا درخواست وکړو. دا آیات کې تذکره ده: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسی علیه السلام ته وویل وایي ته د الله تعالی نه دا درخواست وکړه چې مونږ ته د داسې یوه طریقه راوښیي چې هغه طریقه مونږ استعمال کړو او بیا د هغې په وجه باندې هغه د مقتول قاتل مونږ ته اندازه ولګي. حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وفرمایل وایي داسې وکړه چې دوی د یوه غوا دا دې حلاله کړي، قرباني دې وکړي، ذبح دې کړي او بیا د دې غوښه چې کومه ده د هغې یوه ټوکړه دې په مقتول باندې ولګوي. هغه مقتول به خپل ووایي چې د ما قاتل دا کس ده. بیا دوی داسې وکړل چې هغه یو غوا یې حلاله کړه، یو غوسکی و، سخی و، دا یې حلال کړه او د هغه غوښه یې په مقتول باندې ولګوله او مقتول بیا را ژوندی شو او بیا ټوله خبره ورته بیان کړله. د دې غوا حلالولو او د ټولو خبرو حکمت دا څه ده، دا په ذهن کې کښلوئ. دا بالکل اهم پوینټ ده. د دې دا دوه حکمت دي. بني اسرائیلو کې ډېر داسې خلک وو چې هغه د بحث بعد الموت منکر وو او نور هغه خلک وو چې هغو په زړه کې د دغه سخي عبادت محبت وو. نو الله تعالی په دې وجه باندې د دواړو تردید وکړي. یو خو چې کوم کسان د بعث بعد الموت منکر وو، هغې د عقیدې تردید هم وشو، ځکه چې مقتول را ژوندی شو او هغه خبرې وکړلې، هغه د قاتل نوم هم وښود. دې د وجې نه چې کوم کسان د دوباره د را ژوندي کولو منکر وو، هغې د عقیدې د نظریې تردید هم وشو. دا باطله عقیده او نظریه وه د دوی والا. او دومه چې د دوی کومه باطله عقیده نظریه وه چې دوی د یوه سخي عبادت کوو، د هغه محبت یې لاره په زړه کې، الله تعالی ورته وفرمایل چې دا سخی د حلال کړي. دې د وجې نه د دوی په زړه کې به د دوی محبت دغه سره بالکل کم شي. نو دا هم د دوی یوه باطله غلطه نظریه او الله تعالی د دې هم تردید وکړی. نو الله تعالی په بني اسرائیلو باندې څومره زیات انعامات کړي وو، خو دوی د ټولو انعاماتو ناشکري وکړله. او مخته الله تعالی فرمایي: وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. الله تعالی دوه فرشتې دا را نازلې کړلې. بابل دا یو مقام ده، په دې باندې را نازلې کړلې دوه فرشتې وي او دغه دواړو فرشتو ته الله تعالی د سحر او د جادو علم ورکړی و. دا صرف د دې وجې نه د ازمایښت لپاره الله تعالی را نازلې کړې وې چې زه وګورم چې کوم خلک دي چې هغه قصدن کفر اختیاروي، او زه وګورم چې هغه کوم خلک دي چې هغه وحی او د جادو په منځ کې فرق معلوم کړي. نو دا صرف الله تعالی د ازمایښت لپاره دا دوه فرشتې را لېږلې وي. د تفصیل ضرورت نشته، بس مطلقاً خلاصه بیانول دا مقصود دي. او مخکې آیات کې دا الله تعالی د یهودیانو یو سازش او یو شرارت دا بیان کړی ده: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. دلته یهودیانو به څه کول چې دوی د حسد د وجې نه، د بغض د وجې نه به د نبي علیه السلام ته دا یو لفظ استعمالو: راعنا.
راعنا معنا ده د موږ رعایت وساته. دا د عبراني ژبې لفظ ده او په عربي کې دا ته وایي راعینا، د هغې معنا ده چرواها یعنی سپون. دا لفظ به هم د نبی علیه صلات وسلام لپاره استعمالوه د اذیت لپاره چې نبی علیه صلات وسلام ته اذیت ورسي، تکلیف ورسي او د حسد د وجې نه، د بغض د وجې نه به دوی دغه لفظ استعمالوه. او دا منځ کې صحابه کرامو هم راعینا دا لفظ نبی علیه السلام لپاره استعمالوه، خو هغه وجه دا وه چې دوی ته دغې لفظ معنی پته نه وه، ځکه چې هغه د عبراني ژبې یو لفظ او صحابه کرامو ته دغې معنی پته نه وه چې مطلب یې څه شی ده، معنی یې څه ده. او بیا یهود په دا باندې ډېر زیات خوشحالېدل چې صحابه کرام هم دې نبي علیه صلات وسلام ته راعینا وایي. خو بیا الله تعالی د ایمان والو ته دا یو تعلیم ورکړی دی چې تاسې بدن بعد راعینا دا مه وایي بلکې انظرنا دا وایي. وایي ای الله ته په موږ باندې د شفقت نظر وفرمایه. نو په دې کې د یوې باطلې عقیدې تردید هم شوی ده. د یهودیانو چې کومه عقیده او نظریه یې وه، نبی علیه صلات وسلام لپاره به چې کوم لفظ استعمالوه د هغې تردید یې وکړو او مؤمنانو لپاره دا یوه خبره هم بیان کړله چې تاسې په دې نه بعد انظرنا واللفظ دغه استعمالوي. او مخته دا یوه خبره ده چې د یهودیانو چې کومه بیغه وه، کعبه وه، کوم ځای ته به یې سجدې لګولې هغه بیت المقدس و، او د مسلمانانو چې کوم هغه بیت الله وه. او مشرکینو هم بیت الله خوښوله، خو په دې منځ کې الله تعالی مسلمانانو ته حکم وکړو چې تاسې بیت المقدس قبله جوړه کړئ، تاسې د بیت المقدس طرف ته مخ واړوئ. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. بیا په دې وخت کې یهودو دا ډېر زیات خوشحال شول چې د مونږ قبله دا خو ډېره ښه ده، ځکه چې مسلمانان هم د موږ قبلې ته راغلل، خپله قبله بیت الله یې پرېښوده، د مونږ قبلې بیت المقدس ته راغلل، ډېر زیات خوشحاله وو. خو الله تعالی فرمایي چې تاسې مه خوشحالېږئ، ځکه چې الله تعالی په هر سمت کې شته. که بیت الله طرف ته مخ کړي هلته هم الله تعالی ده، که د بیت المقدس طرف ته مخ کړي هلته هم الله تعالی ده. خو د دې تحویل مطلب ته شی ده چې مطلب تاسې مې د بیت الله نه بیت المقدس طرف ته راوړولی، دا صرف د الله تعالی اطاعت مقصود ده. هغه انسان کامیاب ده چې کوم د الله تعالی اطاعت وکړي، او هر هغه انسان ناکام ده چې هغه د الله تعالی اطاعت نه وکړي. نو په دې کې صرف اطاعت مقصود ده چې الله تعالی هغه کسانو پېژني چې کوم د ما اطاعت کوي او کوم د ما اطاعت دا نه کوي. او مخکې بیا د حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام خبره د بیانېږي چې په هغه امتحانات راغلل او د په امتحاناتو باندې صبر اختیار کړ او ثابت قدمي اختیار کړله. او بیا مخته فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله تعالی فرمایي وایي که تاسې چیرې ایمان راوړئ، لکه څرنګه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم جماعت چې کومو صحابه کرامو ایمان راوړی وو، وایي که چیرې تاسې داسې ایمان راوړئ بیا تاسې کامیاب یئ، او که چیرې داسې ایمان تاسې نه راوړئ بیا تاسې ناکام یئ. او معیار حق دا یوه اهمه موضوع ده. دا ابوالعلا مودودي چې کومه ده، مودودیان دا صحابه کرام معیار حق نه مني، دا وایي چې معیار حق نه دي. حالانکه په دې موضوع باندې ما مستقل یو کتاب لیکلی دی، انشاءالله ان قریب دا څه وخت کې به هغه چاپ شي. او د مودودیت متعلق ته چې کوم د باطل عقیدې دي، نظریات دي، د هغې ټول تفصیل او هغه باندې د هغه خلاف چې کوم د موږ دلایل دي هغه ټوټل تفصیل ما بیان کړی دی. انشاءالله بیا به هغه د هغه وخت نه به هغه تفصیل به انشاءالله تاسو ته زه بیانوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.